یو کس تپوس کړی دی چې خلک وایي چې چا نه مور او پلار خفه وي د هغه نیک کارونه نه قبلیږي، او که مور او پلار په غلطه وي او خفه وي او څو کسان وایي چې په غلطه دي نو د هغه انسان ښه کارونه قبلیږي. د دې د اعمالو د قبولیت سره تعلق نشته. البته بعضې کارونه داسې دي چې د الله رسول فرمایي چې دا کار چا وکړو نو د هغه د عمل نه قبلیږي، لیکن د ځان نه داسې وینا کول نه دي پکار. او لکه یو حدیث مبارک دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، چې چا شراب اسکل الله جل شانه دا هغه 40 ورځو پورې مز نه قبلوي. نو دی حدیث مبارک کې ذکر راځي چې کوم اعمالو کې د عدم قبولیت تذکره ده هغه خو ټیک ده، لیکن چې کوم کې نشته هغې ته نسبت کول نه فرق. البته مور او پلار خفه کول دا لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. قرآن کریم کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د الله جل شانه په حقوقو پسې متصل د مور او پلار حق ذکر شوی، او شرک پسې لویه ګناه د مور او پلار نافرمانی ذکر شوی ده. یو حدیث مبارک چې هغه مخکې تیر شوی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حرام کړي دي 3 څیزونه: حرم حقوق الامهات ووعد البنات ومنع وهات. الله رسول الله پاک حرام کړي دي د مور نافرمانی او د پلار خو پکې سره فرض کې داخل، او جنکی ژوندۍ په خاورو کې پزمکه کې نه ایستل، او منع وهات خپل حق د بل نه وصولول او د بل حق بل ته نه ورکول.